سرونی سفاری لس رکو شوی دی یو لسم رکو بشروع کو او د سوره آل عمران 189 آیتونه شوی دی 109 آیت بشروع کو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم. ان بشک فی خلق السماوات په پیدایش د اسمانونو والارض او پزمکه کې واختلاف په مختلف کېدلو الليل د شپې والنهار او د ورځې لا آیات النخدي لأولي الالباب د عقل والو د پاره الذين د عقل والا کسان دي یذکرون الله چې دي ذکر کوي د الله قیاما په ولاره وقعودا او پناستا وعلى جنوبهم او په اړخونو خپلو ويتفکرون او دی فکر کوي فی خلق په پیدایش السماوات د اسمانونو والارض او د ځمکې ربنا ای رب زمونږه ما خلقت نه دی پیدا کړی تا هذا دا باطلا بیکارا سبحانك تپاکه فکینا بس بچ کمونږه عذاب النار دا عذاب د دوزخ نه ربنا ای رب زمونږه انک بشکت منسوک تدخل چې داخل کی ته النار دوزخ ته فقط نو په حقیقت کې اخزیته تا رسوا کو آغا وما للظالمین او نه د ظالمانو لپاره من انصار څوک د مددګارونه صدق الله العظیم. دین مخکینی آیت کې تیر شول چې د اسمانونو د ځمکې پیدای بادشاہت چې دی نو دا د الله دی والله علی کل شیء قدیر او الله په هر څیز باندې قادر دی. نینی آیتونه کې دي الله رب فرمایي چې ان فی خلق السماوات والارض چې بشک په پیدایش د اسمانونو زمکه کې واختلاف الليل والنهار او په مختلف کېدلو د شپې او د ورځې کې لا آیات النخدي لأولي الالباب د عقل والو لپاره د عقل والو لپاره په دې کې نخې دي. ان فی خلق السماوات والارض یعنی د الله رب العزت د زمکه او اسمانونو د پیدا کړی دي نو د دې د پیدایش څه ده په دغه پیدایش کې د خلقو لپاره یعنی د عقل مندو لپاره چې کوم خيار دي عقل نه کار اخلي هغه لپاره په دې کې ډېرې نخې دي د اسمان کې په دې زمکه کې او دارنګ واختلاف الليل والنهار په مختلف کېدلو د شپې او ورځې کې دا دې کې نخې دي د عبرت نخې دي ورکه نو اختلاف د شپې او د ورځې یعنی مختلف کېدل د شپې او ورځې کې یا خدا چې شپه په ورځ کې بدلې شي ورځ په شپه کې بدلې شي څنګه الله رب دې کې فرمایي چې یولج الليل فی النهار ویولج النهار فی الليل الله رب العزت د شپه په ورځ کې بدلې ورځ په شپه کې بدلې څومره یو عجیب قدرت سره د شپه چې دنه د ختم شي ورځ راشي ورځ ختم شي شپه راشي دا قدرت د عقل والو ته پکار دي په دې سوچ کې او دا یا مختلف کېدل په دې اعتبار سره چې کله شپه لنډه شي او ورځ چې دنه هغه وګد شي کله ورځ لنډه شي نو شپه وګد شي کوم ترتیب سره الله رب العزت د کائنات د ترتیب هغه جوړ کړی دی او هغه سره چې دنه د شپې او ورځې اختلاف یعنی مختلف کېدل هغه راځي نو الله رب فرمایي چې لآیات لأولی الالباب په دې کې د عقل مندو لپاره چې دنه هغه عبرت دي کې هغه لپاره نخې دي الذين يذكرون الله دا هغه کسان چې دي الله یادوي الله یادوي د الله ذکر کوي قیاما په ولاړه وقعودا او پناسته وعلى جنوبهم او په اړخونو وخپلو مطلب دا چې په هر حالت کې دی د الله ذکر کوي د الله ذکر ډیر زیات کول پکاري الله رب العزت د هر چیز د لپاره یو حد مقرر دی او د الله ذکر د لپاره حد هغه نشته چې د دې څه حد دی بلکې هر وخت د الله ذکر په هر حالت کې الله ذکر لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک راضی چې کان یذکر الله فی کل احیانه په
په هر وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د الله ذکر هغه کولو او په هر حالت کې به د الله ذکر هغه کولو. نو قیاما و قعودا و علی جنوبهم نه هم دغه مراد ده. یو روایت کې راځي چې دومره ذکر وکړي دومره چې خلک درته دا وایي جوړې دا لیونی دی، یعنی دومره ذکر. یعنی دې حدیث کې څومره زیات دغه راغی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دومره ډیر ذکر وکړه چې خلک دا وګڼي چې دا جوړې لیونی دی. او یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جنت ته جنتیان داخل شي نو دې سره به هیڅ څه شي حسرت او افسوس نه وي، خو د هغې لمحې به ورسره افسوس وي چې کومه لمحه د الله د ذکر نه بغیر یې تېره کړې وي. جنت ته به داخلي، جنت په نعمتونو کې به پراته وي، د هغې باوجود به د الله د ذکر نه چې کومه لمحه غافله تېرې شوي نو د هغې افسوس به دی جنتي به هم کوي. دومره زیات د ذکر باره کې الله رب العزت چې کله د ذکر خبر راغلی نو الله رب ورسره کثیر ویلی دی. یعنی د ذکر دپاره څه حد نه، د مونځ حد مقرر دی، د زکات حد مقرر دی، د حج حد مقرر دی، د روجې حد مقرر دی، هر عبادت حد مقرر دی. خو ذکر داسې عبادت دی چې د دې حد هغه نه دی مقرر. الله فرمایي اذکروا الله کثیرا. یو دی کې الله رب صفات بیانوي، نای کې وایي چې ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات. بل یو دا چې کوم دی کې څومره یعنی د عباداتو خبره راغلې چې ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین یو دغه سره کثیر رانغی او ذکر سره چې بیا راغلی دلته کې الله رب د کثیر ذکر ورسره وکړو چې وذاکرین الله کثیرا والذاکرات. یعنی اسې دلته کې د هغه ریدم کې یو خبره روانه وه نو صادقین او صادقات او د ټول داسې نو دا هم داسې کېدی شي چې وذاکرین او ذاکرات بلکې ویلی شي نه کثیرا والذاکرات. یعنی کثرت د الله په ذکر کې هر حالت کې د الله ذکر هغه کول پکار دي او ښه په کثرت سره هغه کول پکار دي. نو الله فرمایي چې دا هوښیار هغه خلک دي، عقل والا هغه خلک دي الذین یذکرون الله چې دي د الله ذکر کې قیاما وقعودا وعلى جنوبهم وولاړه هم په ناسته باندې هم او په خپلو اړخونو باندې هم ویتفکرون او دی فکر کوي فی خلق السماوات والارض په پیدایش د اسمانونو کې او په ځمکې کې په دې کې دی غور و فکر کوي. یعنی عقل والا هغه دي چې دی د ځمکې او د اسمان په پیدایش کې غور و فکر کوي. دا غور و فکر دا ډېر ضروري څیز دی او د غور و فکر دپاره په دغې وجه باندې د غور و فکر ثواب هغه هم ډېر زیات ایښودلی شوی دی. راځي چې د یو ساعت غور و فکر کول د کال نه چې دی نو هغه زیات چې دی نو هغه ثواب لري. یعنی غور و فکر نفلي عباداتونه زیات ثواب دی د دې چې سړی غور و فکر کوي او غور و فکر پکار دی په دغې څیز کې. راځي یو روایت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یو کس داسې دو د شپې کټ کې پروت و، اسمان دې داسې وکتل او بیا دا وایي چې الله او اسمان دې داسې ووایي چې اشهد ان لک ربا وخالقا چې زه د دې ګواهي ورکوم چې ستا یو رب هم دی ستا یو خالق هم دی چې تی پیدا کړی دی. نو یا الله رب العزت باندې د رحم او د مغفرت توجه کوه، الله رب العزت په دغه خبرو بخلو چې د دا ووایي. نو الله رب العزت کې فرمایي چې یتفکرون فی خلق السماوات، په دې کې موږ تاسو سوچ کوو فکر کوو چې الله رب العزت اسمان پیدا کړی، د ځمکې پیدا کړي، دا څنګه پیدا کړي. یعنی په دې کې فکر په دې کې کول دي، په کائنات کې به فکر کوو. حدیث کې راځي چې تفکروا فی الخلق ولا تتفکروا فی الخالق. یعنی په کائنات کې سوچ کوا خو په خالق کې به سوچ نه کې. تفکروا فی آیات الله ولا تتفکروا فی الله. د الله په نښو نښانو کې به سوچ کې خو په الله کې به سوچ نه کې. کوم کس که د الله په باره کې ورشي او د هغه سوچ کوي چې څنګه نو دی به تباه شي. ځکه چې د الله رب العزت قدرت د هغه عظمت د هغه بډایي ډېره لویه ده. د اسمان نه لاندې چې کومه دنیا ده دومره لویه دنیا ده چې موږ هغه نشو په خپل سوچ کې د هغې چې دی نو اندازه کولی شو، اندازې هم نشو کولی چې دا دنیا دا نظام د شمسي نظام دا چې دی دا څومره وسیع دی، دا څومره لوی دی، اندازه هم نشو کولی. باوجود د دې چې ساینسي دور دی څومره دوی په مخ کې لاړه او چې ورځ په ورځ باندې د دې کې وسعت هغې ته مخې ته راځي. دی اول اندازه وکړي دا دومره دی، بیا چې لوندې مخکې لاړ شي دا د دې نه هم لوی دی، بیا چې څه موده پس دغه شي دا د دې نه هم لوی دی. نو د اسمان نه لاندې دنیا دا څومره لویه ده، بیا اسمان نه بره بیا څومره لویه دنیا ده او بیا د اوم اسمان نه بره خو څه انتهای نشته، تر عرشه پورې څومره نور دی هغه خو بیا بل څه دي د اوم اسمان نه بره. نو دا هغه موږ تاسو اړه سوچ نشو کولی. په دغې وجه باندې کائنات کې په دې کې خو سوچ پکار دی.
ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تفکروا فی الخلق، په مخلوقاتو کې خو سوچ وکړه، ولا تتفکروا فی الخالق، په خالق کې سوچ مه کوه. تفکروا فی آیات الله، د الله په آیاتونو په نښو نښانو کې خو سوچ وکړه. ولا تتفکروا فی الله، خود ابا الله کې چې دنه سوچ مه کوه. نو دی چې دنه یتفکرون فی خلق السماوات والارض، دا عقل والا کسان دي چې دي د اسمانونو د ځمکې په پیدایش کې غور او فکر کوي. او بیا دې سوې ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے رب زمونږ ما خلقت، تا نه دي پیدا کړي هذا دا کائنات دا مخلوقات باطلا، هذا باطلا یعنی هذا خلقا باطلا، هذا خلقا باطلا یعنی دا څومره تخلیق تا کړی دا ته باطل یعنی تا بیکار نه کړی. ځکه الله حکیم ذات دی او فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمه، دا حکیم کار دا بغیر دا چې د حکمت نه بغیر وینا. نو الله چې سم پیدا کړي باغې کې حکمت دی، چې سم پیدا کړي باغې کې حکمت دی. نو باطل الله رب العزت یو چیز بیکار عبس هغه نه پیدا کړي. دې کې بل نقطه دا ده چې د عقل والے چې دي نو دی بیا د ځمکې او د اسمانونو کې نه نښتي، بلکې دی د دین عبرت اخلي او دی ځان الله ته رسي. په دې سره دی سوچ دی فکر دی پدې کې چې واخلي نو دی بیا الله رب العزت سره خپل معرفت پیدا کوي. او بیا دی سوې دی دا دعا کوي ربنا ما خلقت هذا باطلا، دا اسمان ته بیکار نه پیدا کړي، دا ځمکه ته بیکار نه پیدا کړي، دا کائنات دا مخلوقات ته بیکار نه دي پیدا کړي. سبحانك، ته پاک د هر عیب نه، د هر کمزورۍ نه او د هر داسې کار نه چې هغه بس وي. سبحانك، نو یا الله ته پاک د داسې سيزونو نه. فقنا عذاب النار، نو بس الله ته پاک د هر عیب نه او د هر سنه، نو بس فقنا عذاب النار، موږ بچ کړه د دوزخ نه. مطلب دا چې یعنی موږ تاسو ته پکار چې موږ په کائنات کې فکر کوو، نو فکر سره سره د خپل ځان فکر وکړو او الله رب العزت سره خپل نزدېکیت پیدا کو، معرفت پیدا کو، او الله رب العزت نه دعا غواړي چې الله تا د کائنات بس نه پیدا کړي، ته بس موږ د دوزخ نه هغه بچ کا. او ربنا، اے رب زمونږ، انک من تدخل النار، څوک چې تا دوزخ ته داخل کو، فقط اغزیته، نو بس هغه تا رسوا کو. یعنی دوزخ ته چې کوم کس لاړو هغه سخت رسوا شو. ته قیامت پر به داسې رسوایي وي، داسې رسوایي وي چې راځي به چې یو سړی به دا وي چې بس زه د دوزخ کې داخل شم، خو د رسوایي د دې نه چې بس پټ په پټه مې د دوزخ کې واچي چې چا ته پته ونه لګي. دومره رسوایي او د ذلت هغه آثار به یلدګي چې سړی وایي د ذلت او د رسوایي نه بچ شم، بس په پټه مې د زر دوزخ ته واچي. نو ربنا انک من تدخل، دی دا وایي چې ربنا انک من تدخل النار فقد اغزیته وما للظالمین من انصار، او د ظالمانو لپاره څوک مددگار نشته. چې کوم کس ظلم کوي، ګناهونه کوي، نافرماني نه کوي، نه یې لپاره څوک مددگار هغه نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا آیاتونه هر شپه به چې راپاڅېدو نو دا آیاتونه به خامخا وي چې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، دا لس وړه آیاتونه به چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر شپه وي. عائشہ رضی الله تعالی عنها تاسو کو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې عجیبه څه، عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته وی چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل کور ته راغی او بیا چې د شپې یکدم د کټ نه کټ ته راغی، بیا کټ نه پاسېدلو او چې دنو عبادت نیت وکړلو او په قیام کې خو جړل، په رکوع کې خو جړل او په سجده کې خو جړل. نو ما ورته وی چې اے د الله رسوله ستا خو مخکینی رسونی الله رب هر څه معاف کړي دي، نو ته ولې دومره جاړې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته فرمایل چې فلا اكون عبدا شکورا، نو لزه د شکر گزار بنده جوړ نشم چې الله رب ما سره دومره مهرباني کړي، نو زه به شکر گزار بنده نه جوړېږم. او دا یو دغه راځي چې بلال رضی الله عنه ورته وی چې یا رسول الله ستا خو الله رب ارس معاف کړي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته بیا فرمایي چې فلا اكون عبدا شکورا، نو لزه به دا نه جوړېږم. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دا آیتونه نازل شوي دي چې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، یعنی غور او فکر دا پکار دی، هر کس دا پکار دی چې دا غور او فکر هغه کوي. او دې کې بیا ټول دې کې ربنا ربنا راغلی او بزرګ دا وایي کوم کس پس اهم کار کې اون خلی سړي اهم کار کون خلی غم ورته راشي، صدا خبر ورته راشي، نو دې چې سره پنځه ځله وایي ربنا 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 ربنا، الله رب العزت غم لرګي، الله رب العزت په چې هغه تکلیف لرګي، او چې کوم حاجت نه الله رب العزت ورته هغه حاجت چې دین هغه پوره کی. دغه غالبا پنځه ځله ربنا راغله ده. نو یو دې ربنا ما خلقت هذا باطلا، بیا دې ربنا انك من تدخل النار، بیا دې ربنا اننا سمعنا مناديا، بیا دې ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، بیا دې ربنا وآتنا ما وعدتنا. یا بدل چې دا وي نه چا ورته چې دا څنګه دی خو نور څه ونه غواړي، او دې وي ربنا 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 پنځه ځله بداوي، ناغه ورته بیا وي چې د آیت لغونه ګوره
پنځه ځله ورکې ربنا ربنا راغلی نو سړی چې صرف ربنا ربنا پنځه ځله وایي الله رب العزت چې دی نو د هغه نه هغه غم هغه مصیبت هغه به ترې لرې کړي. تا یو ځل بیا ترجمې ته ګورئ. نو موږ ته پکار دي چې هره شپه چې سړی راپاسي نو دا آیتونه وایي ان فی خلق السماوات والارض دا آیتونه ویل پکار دي. ان فی خلق السماوات والارض بېشکه په پیدایش د اسمانونو ځمکې کې واختلاف او په مختلف کېدلو اللیل والنهار د شپې او ورځې کې لا آیات نښې دي لاولی الالباب عقل والو لپاره الذین د عقل والا څوک دي د هغه کسان دي یذکرون الله چې دوی ذکر کوي د الله قیاما په ولاړه و قعودا او په ناسته وعلى جنوبهم او په اړخونو خپلو باندې ويتفکرون او دی فکر کوي غور و فکر کوي فی خلق السماوات والارض په پیدایش د اسمانونو ځمکې کې ربنا ای رب زموږ او دی دا وایي چې ربنا ای رب زموږ ما خلقت هذا نه دې پیدا کړی تا دا ټول کائنات مخلوقات باطلا ابس بیکاره سبحانك ته پاک د هر عیب نه د هر کمزورۍ نه او د هر کار نه چې هغه بس وي بیکاره وي فقنا عذاب النار بس بچ که مونږ د عذاب د دوزخ نه ربنا ای رب زموږ انک بېشکه ته من څوک چې تدخل ته داخل کې النار داخل اور ته یعنی ته چې څوک دوزخ ته داخل کې فقط اخزیته نو په حقیقت کې هغه ته رسوا کو یعنی رسوا شو او ما للظالمین نشته ظالمانو لره من انصار څوک د مددګارونه چې د هغه به څه مدد وکړي شي. صدق الله العظیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم أجرنا من النار اللهم ادخلنا الجنة الفردوس وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.